बुरी खबर इत्लाआतों के मुताबिक यहूदियों फलस्तीन के शहर الخلیل में मौजूदा मस्जिद ابراہیم में गाने, बजائे और डांस किया। याद रहे इस मस्जिद के एक कोने में हज़रत ابراہیم अलैहिस्सलाम की कब्र है। कदरमंदो बिल्कुल दगियो मरगरी कमेंट कड़ाई दे और दा चिकम दी सही और रियली खबर दो दा दे पाकिस्तान दे हर इदारे पर ग्रुप लाइन्स के دا बुरी खबर चिकम दे शेर शوی دی بالکل جمهوری اسلامی پاکستان دی نو په دا باندې ټولو مؤمن مسلمانان چې سره ملکونه دي په دا پکور دي چې اکشن وغوسته شي ځکه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د قبر سره چې کوم دي یهودیونو آلتا گانے بجانے لګولي ډانس یې کړی دی د دغه خلاف مو برفور مذمت کوو ټول مؤمن مسلمانان د دغه خبرې یو ټرند جوړ کو یو فیسبوک ټویټر او یوټیوب په انسټاګرام په دغه ټولو باندې پکور دی چې په دا باندې مسلسل تا پورې ټرند وچلیږي چې د دغه یهودیانو خلاف کې اکشن نیو اخیستی دا څو ځلې شو چې په فلسطین کې دا شوند کله په مسلمانانو ظلم کوي کله د اسلام داسې په تاریخي ځایونو کې دوالته میوزیک وغیره دا سیستمونه کوي نو د دغه مونږ سخت مذمت کول غواړو عام د پاکستان حکومت نه عام د نورو اسلامي ملکونو نه بس دا به د تاسو یو جهاد خبروي چې په دا باندې هر سړی ویډیو جوړه کی او دا ویډیو چې کم دی شیر کی او هر سړی له ورسوي چې په دا باندې برفور اکشن وخسته شي ځکه چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا پیغمبر او دا د پیغمبر صلی السلام د امتیونو نیکو پوښولې دا قبر سره چې کم دی گانے بجانے دا بالکل سخت مذمت کوو د خبرې او اکشن پکور دی چې په دا خبره ټول مؤمن مسلمانان او ټول مؤمن مسلمان ملکونو ولا دا اکشن وکړي. والسلام.